ورنه نور هم ناست دي له مختلفو ضلعو راغلي دي. زه صرف دا ناره کوم چې کول بچایګا پاکستان، کول بچایګا پاکستان. KG नंबर 804، KG नंबर 804. ملګري نور هم ناست دي، صرف د آخري نارې جواب په زوره راسره راکوئ. نواز بنوګې، زرداري بنوګې، پسنو بنوګې، چینی چور بنوګې، خان بنوګې، خان بنوګې، خان بنوګې. پاکستان تحریک انصاف، پاکستان تحریک انصاف. وما علينا الا البلاغ. وټاکي بیا د خلکو ټیمونه څه ضایع کوي، بیا د خلکو ته تکلیف څه ورکوي. او که یو وردی الکشن کوي، زه د سپریم کورټ اف پاکستان څخه او د ملک له واکدارانو څخه دا مطالبه کوم چې تاسو مهرباني وکړئ. ډېر آیت درست آیت تاسو هر څه کړي دي، خدا دې کړي دي. اوس خو د الکشن اعلان وسولئ عزیزانو. اوس خو موږ ورېله کوو میدان ته. دا ګز دی میدان چې څوک یې ګټي. تا عمران خان تا په جیل کې کښېنولی دی، تا شیر افضل خان ونیولی، یو نډر لیډر دی، یو غیرتي انسان دی، تا ونیولی. که په ملک کې یو بل کارکون پورته کړي تا هغه نسې، نو بیا ته دا ملک ورکوې و چاته؟ دا ځوانان ته وګوره، دا ثبوت دی. دا ځوانان چې راغلي دي دا په ډېره خواري راغلي دي، په ډېر محنت راغلي دي. لارې بندې دي، سړکان بند دي. چې کوم ځای موږ ټاکلی وي، زه له سهاره دا تر 9 بجو واخې تر اوسه پورې زالت وله دا خلکو ته م لارې ورښولې چې وروره زموږ دا میدان کې اوبه تو کړي وې. نو دا ظلم چې دی دا خلک نشي برداشتولی. زه دا خلکو ته دا وایم چې دوی د مهرباني وکړي، دوی چې کومې فیصلې کړي دي پر دې د دوی نظرثاني وکړي. دا د بندي کمرې فیصلې چې دي دا ناکاره دي. تر څو پورې به ته دا ظلم وکړې، تر څو به پر خلکو پابندیانې ولګوې؟ دا نشي کېدای. دا ځوانان دي، دا ټیم دا ګډ ینګ طبقه ده، تعلیم یافته خلک دي. دا یو سړی هم داسې نه دی چې دی ناپوه دي. دا ګډ تجربه کاره خلک دي، سیاسي خلک دي. او دوی به انشاءالله تعالی پر دا حلقه باندې چې دا جنډه یې ولیدله، دا بله ولیدله، تاسې به مهرباني کوئ پر بله باندې خپل ووټ واسطه او له اوسه څخه به دا عهد کوئ لکه څنګه چې تاسې په جذبه راغلي یاسته، په دغه جذبه به کور کور ته ځئ او دا پیغام به ته یې رسوئ چې داسې ظلم روان دی، داسې تشدد روان دی، داسې بربریت روان دی. ته سوچ کوه، روډونه دوی نیولي دي، ناکې نیولي دي. موږ دهشتګرد خو نه یو وروره، او موږ هم دغه نوم نه انسانان یو لکه دا نور خلک چې دي. پرون دلته جلسه وله، خیریت ولئ. نن چې جلسه ده اوبه یې رایله کې مسلمانه دا کږي په پښتانه کې. او زه د پنجاب و هغه ځوانانو ته افرین وایم، زه د سند و ځوانانو ته افرین وایم، زه د خیبر پښتونخوا و ځوانانو ته و خلکو ته افرین وایم، زه د بلوچستان و ځوانانو ته افرین وایم چې دوی دا نفرتونه ختم کړي دي، چې دا پنجابی دی، دا پښتون دی، دا سندی دی. د عمران خان په قیادت کې 4 سره صوبې